الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیت آخر کې یو فرمایل وإنک لمن المرسلین، یقینا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو د ډلې نه. نو په دې آیت کې د پیغمبرانو تذکره کوي او د هغو درجات بیانوي چې الله پاک بعضې پیغمبرانو لره په بعضو نورو باندې غوروالی ورکړی نو بعضې پکې هغه و چې هغوی سره الله رب العالمین خبرې کړې وې لکه موسی علیه السلام سره وکلم الله موسی تکلیما. بعضې هغه و چې هغوی سره الله پاک د جبریل السلام په واسطه باندې یا بغیر د واسطې نه خبرې کړې وې معراج په شپه لکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. بعضې د بعضو نور نه په درجاتو کې هغه اوچت و. او بیا عیسی علیه السلام چې کوم دی د هغه خصوصي تذکره وکړه چې هغه له موږ واضح دلایل ورکړي وو، هغه موږ په روح القدس چې هغه جبریل علیه السلام د هغه په ذریعه باندې د هغه تایید موږ کړی و چې چاته به ګرځېده نو جبریل علیه السلام به د هغه سره او د دې دپاره چې د هغه حفاظت وشي، ځکه د هغه دشمنان ډېر وو، یهودو هغه نه پرېښودو. کله چې هغه مسله بیان کړه حقه مسله، مخکې موسی علیه السلام راغلی او په هغه باندې کتاب نازل شوی تورات نو څه خلقو د هغې تابعداري کوله، خو ډېرو خلقو بیا هغه کتاب پرېښودی او په هغې باندې عمل نه کوو. نو صحیح مسایل چې کوم دی هغې کې ګډوډ کړي وو، تورات کې تحریف کړی و. عیسی علیه السلام راغی مسایل خلقو ته ټیک ټیک بیان کړه، نو خلق د هغه دشمن شو نو الله پاک د هغه تایید وکړو، هغه مضبوط کړو روح القدس سره جبریل السلام سره نو دا ولې نو دا په هر دور کې دا اختلافات راغل دي مختلف خلق چې کوم دی هر دور کې تیر شوي دي، څه خلق د حق ملګري او څه چې کوم دی هغه د باطل ملګري وو. که د خدای پاک خوښه وی نو د خلقو به جنګ نه کوه، وروستو د هغې نه چې دوی ته واضح دلایل راغلي وو، لیکن د دې خلقو په منځ کې اختلاف راغی. نو بعضې هغه و چې هغوی ایمان راوړ، بعضې هغه و چې هغه کافر شو نو که د خدای پاک خوښه وی دا ټول به په یو ملت او یو دین باندې ساتلي او هېڅ چا به په دې کې اختلاف نه کوو، په زور به په دې خلقو خبره منل وه، یو دین والا به ټول به مسلمانانو. لیکن بیا د خلقو اختیار ختمېده. الله پاک چې جزا او سزا ورکوي دا خو د دې اختیار په بنیاد باندې چې چا باندې جبر زور نه وي او په خپلې رضا په خپلې مرضۍ باندې څه اختیار کړي، که مسلماني اختیار کړه الله پاک به د هغې ښه بدله ورکوي د جنت په صورت کې، که چا کفر اختیار کړه هغه له به الله پاک سزا ورکوي د دوزخ په صورت کې. دغسې نه دی نو دا خو د فرشتو په شاته یو امت به بس فرشتي چې کوم دی هغه په هغې کې نه سیک شته، نه پکې هندو شته، نه پکې انګریز شته، نه یهودي شته، نه عیسایي شته، نه پکې مجوسي شته، ټول یو دین والا دي او ټول د الله پاک احکاماتو قبلونکي دي، په هغوی کې نافرمانه څوک نشته. او دلته الله پاک دې انسانان له اختیار ورکړی دی، دغه اختیار په بنیاد باندې بیا ورته سزا جزا ورکوي. ولو شاء الله ما اقتتلوا، که الله پاک خوښه وی نو دوی به جنګونه نه کول، لیکن کوي الله پاک څه چې وغواړي نو د قتال ذکر پکې هم وشو، د پیغمبرانو درجات پکې هم هغه بیان شو چې بعضې پیغمبران هغه په بعضو نورو باندې غوره دي. نو غوره په ټولو پیغمبرانو کې هر څومره چې دي په هغې باندې موږ مکلف نه یو چې موږ نه دا تپوس وکړي چې څو پیغمبران دي. څه روایاتو کې 8000 پیغمبران راغلي دي، څه چې کوم دی هغه 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران، بعضې روایاتو کې 2,40,000 زیاتو کم پیغمبران. هر څو چې دي زمونږ په ایمان د اجمالي قرآن کې چې کوم دی هغه احادیثو کې صرف یو 29-30 کسان چې کوم دی ذکر شوي دي په قرآن کې، تقریبا داسې 25 نومونه دي او څه احادیثو کې د هغې نه پته لګي. د دغه
29 نومونو نه علاوه نور پیغمبران نومونه موږ ته نه دي معلومه. ټولو باندې زموږ ایمان دی. نو په هغه کې څه غوره دي، هغه غوره بالاتفاق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او بیا د هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام، بیا موسی علیه السلام، دغه شانتې دا پیغمبران دي، جلیل القدر اولو العزم پیغمبران دغه دي. نو د آیات کې د پیغمبرانو تذکره هم وشوه او د قتال تذکره هم وشوه، د جنګ چې بعضې هغه خلق د بعضو نورو سره جنګېدل دی په هر دور کې. نو دا د حق د اثبات دپاره جنګ ضروري دی، جهاد ضروري دی. نو د جهاد دپاره چې کوم دی انفاق پکار دی چې د الله په لاره کې خپل مال خلق ولګوي. نو یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ای مسلمانانو خرج کوئ خپل مال، د هغه مال چې موږ تاسو له درکړی مخکې د دې نه چې داسې ورځ راشي چې په هغې کې نه بیه وي، نه پکې دوستانه وي، نه پکې سفارش وي، او کافران چې کوم دي هغه ظالمان دي. نو د قیامت د ورځې نه مخکې خپل مال خرج کړئ د الله په لاره کې، ځکه د قیامت په ورځ بیا نه بیه او شراء شته، اخیستل خرڅول به پکې نه وي، تجارتونه پکې نشته، او نه چې کوم دی هغه دوستانه چلیږي. الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین، دوستان به په دغه ورځ باندې د خپلو دوستانو دشمنان شي مګر متقیان خلقه چې کوم پرهیزګاره خلق یې هغه به د یو بل دشمني نه کوي، بیا به هم د یو بل خیرخواهي کوي. نور چې کوم باطل پرست خلق دی، کافر دی، هغو به د هغو په منځ کې به دوستانه نه وي، هغو به د یو بل دشمنان وي. نه به سفارش وي، سفارش به نه وي د هغه چا دپاره چې هغه کافر دي، ځکه د سفارش دپاره چې کوم دی خپل شرایط دي. په هغه کې یو شرط دا دی چې سفارش کوونکی یو مسلمان وي، او چې چا دپاره سفارش کوي هغه به مسلمان وي. نو سفارش به د دغه خلقو دپاره د کافرو دپاره نه وي، د مسلمانانو دپاره دوستانه هم ثابت ده پر ورځ د قیامت. لکه یو حدیث کې راغلی دی چې هغه یو کس باندې به فیصله وشي د دوزخ، چې دی دوزخ ته غواړي، فرشتې به هغه روان کړي. نور کسان به پاسې ورته به وشي دی خو زموږ سره په صف کې یو ځای ولاړ و، موږ سره یو ځای لمونځونه کول، روژې نیولې، دی خو زموږ ملګری و. نو هغه فرشتي به ورته ووایي چې په ده باندې اوس حکم شوی دی، دی به خامخا دوزخ ته غورځېږي، او چې دی ستاسو ملګری و کېدی شي بیا د دې دوزخ نه راوځي او ستاسو بیا ملګری شي په جنت کې. نو دو به ډېر زور لګوي، آخر کې بیا به الله پاک ورته ووایي چې ځئ لاړ شئ دې دوزخ ته ودانګئ او دی راوباسئ. نو دا اور به تاسو ته څه نه وایي، نو هغو به لاړ شي، هغه سړی به ونسي، د دوزخ نه به یې راوباسي، بیا به جنت ته بوځي. اور به دو ته د عذاب دپاره نه دی، اور ته به هسې هم خلق د تماشې او د سیر دپاره ځي، په هغه به نه سیځي، کوم چې کافر دی هغه به سیځي. نو پته ولګېده چې دغه دوستانه هلته د هغو بیا هم پکارېږي. او سفارش چې کوم دی د مسلمانانو دپاره هغه ثابت دی په حدیثو باندې او په اجماع د امت باندې، چې نیکان خلق چې کوم دی هغه به سفارش کوي د نیکانو دپاره، فرشتي به سفارش کوي، جبریل علیه السلام، پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه به سفارش کوي. یوه سجده به ولګوي چې هغه یوه هفته یا 2 هفتې اوږده سجده به وي. نبي علیه السلام وایي چې هغه صفتونه به په ما باندې الله پاک کولاو کړي چې هغه اوس ما له نه راځي، چې زه کوم صفات د الله پاک بیان کړم دغه ما له اوس نه راځي. بیا به الله پاک وفرمایي چې ارفع رأسک سل تعطى، یا محمد صلی الله علیه وسلم ته سر پورته که څه غواړې چې تا له درکړی شي، سوال کوه. نبی علیه السلام به بیا دعا وکړي چې خدا پاک د دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړه، سفارش به وکړي. د هغې نه وروستو بیا د حاجیانو، عالمانو، حافظانو، مختلف خلقو هغه سفارش ثابت دی په احادیثو سره. والکافرون هم الظالمون، او کافر چې کوم دي دا خاص ظالمان دي. بیا آیت الکرسی چې دا د الله د وحدانیت عظیم آیت دی، په ټول قرآن کې د غټ شان والا آیت چې کوم دی هغه دا دی. نبي علیه السلام د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس وکړو، ای ابو المنذره، دا د کنیتو قرآن کې د ټول نه غټ آیت کوم یو دی؟ هغه غلی شو، الله و رسول عالم، خدای او د الله پاک رسول هغه پوه دي. نبی علیه السلام ورته بیا ووایه کوم آیت غټ دی؟ هغه وی الله لا اله الا هو الحي القیوم. دا د حفاظت آیت دی، د الله پاک د وحدانیت تقریبا د الله نومونه په دې کې په اسم ظاهر او په اسم ضمیر سره تقریبا 11 یا 19 راغلي دي. او د حفاظت آیت دی، په دې باندې حفاظت کېږي، سړی په دشمن نه هغه بچ کېږي،
نبی علیہ السلام او صحابي ته وی دا شیطان غلب راځي کجور باندې مقرر کړو هغه بیا چې تنگ شو یو څو شپې راغی کجور به پټولې زه عیالدار یم او شیطان نبی علیہ السلام بیا ورته دا هغه شیطان ورته دا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا وښوده زه به اعلی منا کېږم چې دا آیت ته ووایه او چوف کړي نبی علیہ السلام دا د خدای دشمن دی دا خبره یې رښتیا کړله په دې باندې واقعي حفاظت کېږي نو په کار دا دی چې دا سړی هغه په خپله زده کړي خپلو ماشومانو ته او بیا دا وایي او په ځان باندې چوف کوي د حفاظت آیت دی نو الله لا اله الا هو قرآن کې دا مختلف آیتونه دي چې د هغې ځانه درجې دي مرتبې دي په مانځه کې سړی وایي نو دا غټ آیت دی او کوم آیتونو کې چې الله پاک وحدانیت بیان شوی دی دې کې زیات ثواب دی په مانځه کې بیا چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تذکیره پکې یا د نورو پیغمبرانو ذکر پکې راغلی په هغې کې بیا ثواب دی بیا عام چې هغه د عبرت آیتونه دي بیا په هغه آیتونو کې ثواب کم دی چې هغې کې د کافرانو تذکیره د فرعون او د شداد او د قارون او دغه خلقو تذکیره ده پکې نو دا د الله د وحدانیت آیت دی نو ډېر د ثواب آیت دی الله لا اله الا هو الله پاک چې کوم دی نشته لایق د عبادت مګر دغه یو الله دی مشکل کشا کارساز خاوند د دفع او د نقصان حاجت روا بل هیڅ څوک نشته بغیر د هغه نه ژوندی دی انتظام چلونکی دی د دنیا ټول نظام هغه ته حواله دی دغه نظام په خپله هغه چلی دا یې چاته حواله کړی نه دی لا تاخذوه سنة ولا نوم نه نسي هغه لره نه پرکالي او نه خوبه نه پې پرکالي راځي او نه چې کوم دی هغه خوب له ورځي پرکالي دا راځي سړي سر دروند غوندې شي سترګې پټ پټې کېږي نو دا پې هم نه راځي چې دا د خوب په اوایلو کې په ابتدا کې دا شروع کېږي او بیا خوب چې کوم نوم هغه چې بیا سړی بالکل د ځان نه او د جهان نه ناخبره شي نو دغه بیا خوب دی نو د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي هغه څه چې په ځمکه کې دي څه چې په ځمکه اسمانونو کې دي دا ټول د الله په اختیار کې دي د الله په قبضه قدرت کې دي نو څوک دی هغه کس چې هغه سفارش وکړي د الله په دربار کې مګر د الله په حکم سره هېڅوک د الله د حکم نه بغیر سفارش نشي کولی سفارش که څوک کوي د الله په حکم باندې به کوي نو یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهما پوه دی الله پاک په هغه څه باندې چې د دې خلقو نه مخکې دي او د دې خلقو نه وروسته مخکې چې څه تېروتي دي او که شاته څه پېښېږي په دې ټولو خبردار یوازې الله دی نو عالم الغیب یوازې الله دی دا د الله صفت دی انباء الغیب ځان د صفت دی خبر ورکوله دا خبر ورکوي الله په خپلو پیغمبرانو ته لکه ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء احاطه نشي کولی د هېڅ شي دا خلق د الله د علم نه مګر په هغه څه سره چې الله پاک وغواړي نو که خدای پاک وغواړي چې هغه خبر ورکړي نو په هغې باندې هغه خبر شي په دې خبرونو کې د ټول نه زیات اخبار د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره دي چې هغه الله پاک ډېر د غیب او علم ورکړ دی او خبرې ورته ښودل دي نورو پیغمبرانو ته چې کوم دی هغه پټ رازونه هغه ورته ښودلي وو هغه پرې پوه شي وو خو د دې مقصد دا نه دی چې هغه عالم الغیب دی عالم چې په هر پټ شي باندې هغه خبرداري دا صفت یوازې د الله دی او پیغمبران د الله په خبر ورکوي هغې ته موږ عالم الغیب نه ویو قرآن کې ځای په ځای چې کوم دی د هغې نفي ده د الله نه سوا د بل هر څوک چې دی هغه پیغمبر دی که ولي دی که فرشته د هغو ته علم الغیب نشتي د غیب خبرونه له الله پاک ورکوي د هغې په ذریعه باندې خبرېږي او دا نشته چې د کائناتو په ذره باندې چې کوم دی هغه خبرداري لکه بعضې بریلیان حضرات چې وایي چې نبي علیه السلام چې کوم دی هغه خبر دی په هغه شګو باندې چې دریا په غاړه باندې دي او په هغه پاڼو باندې چې هغه د دې په ونو کې دي په هر څه باندې خبردار دی نو دا خو د الله صفت دی د الله سره برابر شو هغه نو د خدای سره څوک نه برابرېږي وسع کرسیه السماوات والارض فراخه شوي د کرسۍ د هغه اسمانونو او ځمکې ته د الله پاک کرسۍ کې ګنجایش دی د اسمانونو او د ځمکو دا ټولې رانغښتې دي نو دا سودي وایي چې د الله دا ټول کائنات چې دي دا ځمکې و اسمانونه دا هر څه چې کوم دي د کرسۍ په مخ کې داسې دي لکه په یو غټ میدان کې چې دا ګوتۍ دا کړی نه ده دا پرتی نو ګوتۍ کړی
او بیا دا هر څه چې راغونډ کړي دا د عرش په مخ کې داسې لکه د غوته یا کړی نو دا کرسۍ دومره غټه ده، دومره عرش غټ دی، دا هر څه هغې ځای کړي دي، د کرسۍ هر څه ځای کړي دي، دا اسمانونه او ځمکې. نو الله رب العالمین به څومره لوی او د لوی شان او طاقت خاوند وي. ولا یعوده حفظهما، او نه سړی کوي هغه لره حفاظت د دې ځمکې او اسمانونو. دا ځمکې اسمانونه د هغه په حکم باندې چلیږي بالکل ټیک ټاک، او په هغه کې څه فتور نقصان نه راځي. الله پاک په دې باندې ستړی کېږي هم نه. وهو العلی العظیم، دا الله پاک اوچت دی او لوی دی. لا اکراه فی الدین، اکراه او زیاتې نشته په دین کې، زور جبر په دین کې نشته. هغه هدایت چې دی هغه د ګمراهۍ نه واضح ښکاره شوی دی. هدایت ځان له واضح دی او ګمراهي ځان له واضح ده. نو که څوک د طاغوت نه انکار وکړي او په الله باندې ایمان راوړي نو فقد استمسک بالعروة الوثقی، نو په هغې سره د منګولې ولګولې په هغه مضبوطې کړۍ باندې چې د هغې لپاره شلېدل نشي. الله پاک اورېدونکی دی، پوهه دی. نو په دین کې اکراه او جبر او زور نشته. د دې مقصد دا دی چې یو سړی کافر دی په هغه باندې ته دا زور نشي کولی چې هغه په زور باندې مسلمان کړي. دا مقصد د دې نه دی چې یو مسلمان دی هغه له به سزا نه ورکوي. یو سړی مسلمان دی نو په هغه باندې باقاعده د اسلام د طرف ته سزاګانې دي. که د غلا وکړه لاس به یې کټ کېږي، زنا وکړه دی به رجم کېږي، که قتل یې وکړو دی به قتل کېږي، که دی مرتد شو دی به هم قتلېږي. نو که یو سړی مرتد دی نو بیا به څوک دا نشي ویلی چې زه مرتد شو بل دین اختیار کړو، په دین کې زور نشته. نه، دا په هغه وخت کې وه ابتدایي حالاتو کې چې دی کله مسلمان نه و نو په ده باندې زور نه و، خو چې کله دی مسلمان شو نو بیا په ده باندې احکامات جاري شو نو بیا پکې زور شته. دا آیت اصل کې د مدینې د اوس او د خزرج د هغو په باره کې هغه نازل شوي دي چې هغه انصار وو، دوی زمیندار خلق وو. او کله چې نبی علیه السلام صحابه کرام اول کې لاړ او بیا نبی علیه السلام هجرت وکړو نو دې خلکو د مسلمانانو امداد کړی او انصارو باندې مشهور شو. خو د مدینې کم تجارت چې و او واک اختیار هغه د یهودو سره و. یهودو هغه خوشحال خلق و، مالداره غنیان، او د هغو سره تجارت ټول د هغو په لاس کې و، باغونه کجوري دا د هغو په لاس کې وي. نو کله کله به دا ولګېده دا انصار دا اوس او خزرج والا مخکې چې نبي علیه السلام لا نه وتلی نو د هغې نه مخکې د خپل ماشومان به دوله ورکړه، وایي دا ځان له ساتئ. نو هلته به خوشحاله ماشومان د هغو خو خوراک څښاک کې برابر و، او دا نور چې کوم دي دوی زمیندار خلک غربت ډېر و. نو د هغو سره به وو. نو بیا څه کسان چې کوم دی هغه به بیا د هغو هغه دین به اختیار کړم، یهودي به شو، عیسایي به شو، نصراني به شو. نو ابوالحسین رضی الله تعالی عنه یو صحابي و، ابوالحسین په صاد سره، دغه صحابي چې کوم دی هغه د هغه دوه زامنو د یهودو سره، نو هغه چې غټ شو بالغ شو نو هغه بل دین اختیار کړ، د مسلمانانو هغه دین یې پرېښوده. هغه هو د هغو سره که نه اول مسلمانان نه وو، ماشومان چې کوم دی هغه ماشومان یې ورسره لېږلي وو، دا پلار یې مسلمان. نو هغه سره فکر پیدا شو، نبي علیه السلام پسې راغی وایي چې دا زامن خو مې بل دین کې دي او زه په بل دین کې ما دا پسې چل کېږي، زه مسلمان یم. نبي علیه السلام ورته وایي ته ترغیب ورکولی شي هغو ته. دا آیت نازل شو چې ترغیب ورکولی شي، حضور پرې نه شي کولی، حضور باندې دو مسلمانان کولی نه شي، او ترغیب ورته د اسلام ورکوه. نو لا اکراه فی الدین، اکراه او زور په دین کې نشته، په زوره څوک نشي مسلمانولی. یو سړی یو کافر په لارې باندې روان دی او ته د لاس نه ونیسې راځه لمانځه ټایم دی جومات ته راولې او یو ودرېږه چې لمونځ وکړو، آیا په زور باندې کلمه ووایه، دغسې نه کېږي. دا د هر سړي خپله مرضي ده. که دی مسلمان شو خدای پاک به دله جنت ورکړي، دله به ثواب ورکړي. که دی کافر پاتې شو الله پاک عذابونه پیدا کړي دی هغه به ورکوي. خو چې مسلمان شو بیا مرتد کېږي او بیا وروسته چې کوم دی د هغه دین نه مني، هغه ټایم کې بیا سزاګانې شته. نو دین او گمراهی، هدایت او گمراهی دا بالکل واضحه شوي دي. نو څوک چې د طاغوت نه انکار کوي او ایمان په الله باندې راوړي نو دا چې کوم دی هغه منګولې ولګولې په هغه کړۍ باندې چې هغه مضبوطه ده. یو سړی چې کوم دی هغه د یو ځای نه رغړي او یو کړۍ ده هغې ته منګولې واچوي او جوخت یې ونیسي، دی بچ شي، دی د رغښتو نه دی محفوظ شو.
نو دین اسلام دا کړای چې کوم دا مضبوطه ده، چا چې دې ته لاسونه واچول دی هغه لپاره شلیدل نشته، دی مضبوط شو. الله پاک اوریدونکی دی، پوهه دی. عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه هغه با خسته بیان کو په ګڼټو باندې وی لګیاو. پنجاب کې یو ځای کې بیان کو او دا اندوان او سیکان دا براغلی او هغه به قرآن به شروع کړو، هغه ورته جړل وي. ډېر غټ خطیب وو، خطیب ایشیا باندې مشهور دی. نو هغه یو سړی چې کوم دی په دې منځ کې پاڅېده، د جنت هغه صفات بیانول عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه، جنت انعامات. نو یو سړی پاڅېد او وایي چې تا خو ډېر انعامات بیان کړه، خو زه په دنیا کې د دې چیلم شوقي ما حقا چیلم. نو په جنت کې به دا چیلم وي او که نه به ډېر سخت حاضر جواب یې سړی و د عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه. هغه ورته وایي او وي به، خو وي لګولو لا به ورپسې دوزخ ته ځې وې، په جنت کې بیا اور نشته او دوزخ ته به ځې. دا جواب ور ورکړ. نو په دې منځ کې بل یو سړی پاڅېده، نو ورته وایي چې ته خو ته ایمان او د دعوت ورکوي خلکو ته، د ایمان دعوت ورکوي، ته خو په خپله کافر یې. دغه وخت کې بریلیان ډېر زیات و، دیوبندیان ته به کافر وي. او چې کله به دا دیوبندیان دې جومات ته داخل شو، نو بیا به دا جومات انځه اوبه به یې راوړي، هغه به پاک وینځه. که 100 خنزیران جومات ته داخل شي، په هغې جومات نه پلیتېږي. خو چې یو دیوبندی ورته راغی، نو دا جومات پلید شوی. نو وایي ته خو په خپله کافر خلکو دعوت د ایمان ورکوي. نو هغه ورته ووایي په دې بیان کې چې او زه کافر یم او کافر یم او په دې باندې زه فخر کوم. نو کوم کسان چې ناست وو د هغه ملګري دیوبندیان هغه خفه شو چې داسې وکړي. نو بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، بیا یې فمن یکفر بالطاغوت او یؤمن بالله په یو خاص انداز یې ووایي. هغه به چې وي نو سم به وي که نه، نو د خلکو باندې غونې ځیږ شو. او بیا تشریح شروع کړه د دې چې څوک انکار وکړي د طاغوت نه او په الله باندې ایمان راوړي، نو هغه په مضبوطې کړۍ باندې منګولې ولګولې. نو طاغوت چې کوم دی هغه بوتان دي، او طاغوت هغه شیطان دی. طاغوت چې کوم دی هغه د الله نه سیوا چې کوم دی، هر هغه څوک چې هغه د الله نه سیوا بل چاته بلنه کوي، هغه ظالمان حکمرانان دي. او بیا یې په انګریزانو باندې شروع کړه. نو انګریزانو باندې شروع کړو، په هغو باندې بیان وکړو. دی پرېښود، دا بریلیان دوی ته هم څه ونه وي. په انګریز حکومت په دې باندې 7 ګنټې بیان یې وکړو. لګیا دا خلکو ته ناست وو، 7 ګنټې بیان یې وکړو. نو هغه ورته دا آیات وایي فمن یکفر بالطاغوت او یؤمن بالله، څوک چې انکار وکړي د طاغوت نه او په الله باندې ایمان راوړي، د په مضبوطې کړۍ باندې منګولې ولګولې چې د هغې لپاره شتېدل نشته. الله پاک اورېدونکی دی، پوهه دی. الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله پاک دوست دی د مؤمنانو چې وباسي الله پاک د مؤمنان د تیارو نه رڼا ته. هغه کسان چې کافر دي د هغو دوستان چې دي هغه طاغوت دی، شیطان دی. یخرجهم من النور الى الظلمات، چې دوی وباسي دا شیطانان دوی وباسي من النور د رڼا نه الى الظلمات تیارو ته. اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، چې په هغې کې به همیشه وي. الله پاک د مسلمانانو دوست دی، دوسته. الله پاک کار دا دی چې دا خلق د تیارو نه رڼا ته وباسي. نو د کفر او د بدعات او شرکیاتو د دې تیارو نه الله پاک دا ټول راویستل دي رڼا او نور د اسلام ته. کوم چې کافر دي د هغو دوستان هغه شیطانان دي. شیطانانو کار دا دی چې سړی چې کوم دی هغه د رڼا نه تیاري ته وباسي. د کافرو دغه کاري د شیطان او د کافر او د الله نه سیوا بل چاته چې دعوت ورکوي د هغو دغه کاري. د سړی چې کوم دی هغه تیارو ته راکاږي. اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي چې په هغې کې به همیشه وي. تلک الرسل، دغه پیغمبران دي. فضلنا بعضهم علی بعض، چې موږ غوروالی ورکړی دی بعضې د دوی ته په بعضو نورو باندې. منهم من کلم الله، بعضې د دوی نه هغه دي چې الله پاک د هغو سره خبرې کړي دي. ورفع بعضهم درجات، او پورته کړي بعضې د دوی نه په درجو کې. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او ورکړو موږ عیسی زوی د مریم علیه السلام ته البینات واضح دلایل. وایدناه، موږ دې مضبوط کړی بروح القدس، په هغه روح پاک سره چې هغه جبریل السلام و. ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم، او که د الله پاک خوښه وی نو نه به وجګېدلي هغه کسان چې د دې پیغمبرانو نه وروستو راغلي دي. من بعد ما جاءتهم البینات، وروستو د هغې نه چې هغو ته واضح دلایل دغه ده. ولکن اختلفوا، لیکن د هغوی اختلاف وکړو په دین کې. فمنهم من آمن، بعضې د دوی نه هغه و چې ایمان یې راوړ، او بعضې هغه و چې هغه کافر شو. ولو شاء الله ما اقتتلوا، که د الله پاک خوښه وی نو دوی به نه وجګېدلي.
ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن الله پاک کوي هغه څه چې وغواړي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ وکړئ، خپل مال خرچ کړئ د هغه مال نه چې موږ تاسو درکړل دی، من قبل ایات یا مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته یوم یوه ورځ لا بیع فیه، چې نه به بیع شراء اغستل خرڅول تجارت په هغه کې، ولا خلة او نه دوستانه، ولا شفاعت او نه سفارش، والکافرون هم الظالمون او کافر خاص ظالمان دي. الله لا اله الا هو، الله نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی، الحي ژوندی دی، القیوم او نظام چلونکی دی، لا تاخذه سنة ولا نوم، نه نسی هغه لره پرکاري او نه خوب، له ما فی السماوات و ما فی الارض، د هغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دي. من ذا الذي یشفع عنده، څوک دی هغه کس چې هغه سفارش وکړي د الله په دربار کې، الا باذنه، مگر په حکم د الله. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهما، پوهیږي الله پاک په هغه څه باندې چې د دوی نه مخکې ته دي، وما خلفهم او د دوی نه وروسته دي. ولا یحیطون بشیء من علمه، او احاطه نشي کولی دوی په یو شي د علم د الله تعالی، الا بما شاء، مگر که الله پاک وغواړي. وسع کرسیه السماوات والارض، ځای کړي دي کرسۍ د الله پاک اسمانونه او ځمکې، ولا یؤوده حفظهما، او نه ستړی کوي الله پاک د دې ځمکو اسمانونو حفاظت. وهو العلی العظیم، د الله پاک اوچت دی او لوی دی. لا اکراه فی الدین، نشته دی زور په دین کې. قد تبین الرشد، په هغې سره واضح شوی دی هدایت، من الغی، د ګمراهۍ نه. پس هغه څوک چې هغه انکار وکړي د طاغوت نه، ویؤمن بالله، او ایمان راوړي په الله باندې، نو په تحقیق سره د منګولې ولګولې په هغه مضبوطه کړۍ باندې، لا لنفصام لها، چې نشته دی د هغې لپاره شلېدل او کټ کېدل. والله سمیع علیم، الله پاک اورېدونکی دی، پوهه دی. الله ولی الذین آمنوا، الله پاک دوست هغه کسان دی چې مؤمنان دي. یخرجهم من الظلمات الى النور، الله پاک وباسي دوی لره د تیارو نه رڼا ته. والذین کفروا، هغه کسان چې کافر دی، اولیاءهم الطاغوت، نو دوستان د هغوی طاغوت دی، شیطانان دي. یخرجونهم، چې وباسي دوی لره من النور الى الظلمات، د هغه رڼا نه تیارې ته. اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت سل امري واحلل عقدة من لساني.